السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مولانا منظور منګل صاحب د خولې خبره ده. هغې به یو بیان کې وی چې کله مار وژني که نه نو تپوس ترې کوئ چې هلکه پیری او که مارې څه شی یې تخته. هغې وی زمونږ په مدرسه کې یو استاد و، وایي هغې داسې کار کړی و چې چېرته مار راغلی او مار یې وژلی و. نو بیا چې به وایي کله په کال کې یو پیر به هغه مار هغه خامخا چیچو، چې په کم ټایم به چیچلی و په هغه ټایم به چیچو، کم کال و کمه میاشت وه کمه ورځ وه او کم ټایم په هغه ټایم به چیچو. استاد په ځان پسې خانه ورونه او دروازې اوسېدلې هر څه بندوي، خو مار بیا ورځي بیا هم چیچي. نو چې کله دغه مار د چیچلو ټایم راشي که نه نو وایي دې ته پته وي که چې دا ورځ ده او دا کال دی او دا میاشت او دا وخت بس پرېږدي مې نه، بس د ځان خپل ته بلا شي دوايانې ښودي ستنې ښودي او هغه چې څنګه یې وچیچي بس پرېوځي چې بس ځان ته هغه ستنې مني او دوايانې وغیره هر څه وکړي او پرېوځي بس ډډه ووایي اورې بیا ښه شي بیا چې بیا کال لاړ شي بیا چې هغه ټایم وي هغه وخت وي بس همدغه قصه ده. مار ټک ورکوي نو د ټک د ورکولو نه مخکې ځان ته ستنې مني او دوايانې او ګولۍ وغیره ځان ته دا ښودي او چې یاره چې پړسه کې مې وانه اړوي. نو د هغې مطلب دا دی چې کله مار وژني نو تپوس وکړي چې هلکه پیری او که مار څه شی یې تخته. ځینې چې بیا هغه کار سره بیا کېږي بس کال په کال ټک درکوي. ګورئ محتاط اوسېږئ ښه.